بسم الله الرحمن الرحيم. وأما إذا كان الفعلان من أفعال القلوب فلا بد من إظهار المفعول كما تقول حسبني وحسبتهما منطلقين الزيدان منطلقين. مصنف د نمخ کې د کوفیینو مذهب دو صورتونه بیان کړیو. یو دا چې فعل ثانی د فاعل تقاضا کوي او بل دا چې فعل ثانی د مفعول تقاضا کوي او د افعال د افعال قلوبنا نوي. اوس مصنف دریم صورت بیانوي د کوفیینو د مذهب مطابق او د غیر تفصیل بیانوي په مثال سره. مثال سره لکه حسبني وحسبتهما الزيدان منطلقا. حسبني وحسبتهما الزيدان منطلقا. منطلقين مې ته پکې پرې خوخه پوښي ابل رزغونه کې منطلقين مې ته پکې پرې خوله او ورسته پکې لیکو. اوس دې برات ته وګورئ دې کې د مثال هم حل کوخه تنازع په دوه ځایو کې ده او دا تیاما بلکې وګورئ وته حسبني وحسبتهما. حسبني یای چې زیدان د ماده پر فعل جوړ شي او حسبت چې ماده پر مفعول اول د جوړ شي څه مفعول اول درته جوړ شي. ٹھیک ده کنه. خو مو دي چاپ مذهب باندې عمل وکړل کوفیینو مذهب باندې عمل وکړل. حسبني پر مفعول جوړ کړل او حسبتو کې مو هما ضمیر را وکړل چا طرف ته راځي دا زیدان طرف ته راځي دا پوه شو یا او کنه پوه شي نو څه شول حسبني وحسبتهما الزيدان منطلقا شول. دا تنظر ولا منطلقا کې منطلقا حسبني چې ماده پر مفعول جوړ شي او حسبتهما چې ماده پر مفعول جوړ شي. دې کې به دا مفعول چې کوم ظاهر ده دا به چا دې پر مفعول جوړو چې په کوم کې تنازع ده فعل اول دې پر به څه جوړو مفعول جوړو ځکه چې کوفیینو مذهب باندې عمل کوو کنه او فعل ثانی دې پر اب ذکر کوو اب څه کوو او ذکر کوو به ویل ځکه چې د نظر په کولو پر مسو صورتونه وو درې صورتونه وو. کوم حذف ذکر او ازمار. نو حذف هونه جایز ده ویل ځکه چې حسبني کې مفعول اول مذکور ده او حسبتهما کې مفعول اول مذکور ده. ٹھیک ده کنه. نو چې کله منطلقان مونږ دغه پر مفعول ثانی جوړ کړ نو حسبتهما کې یو مفعول پوت شول کنه او افعال قلوب نه ده او افعال قلوب کې یو مفعول حذف کول او ذکر کول څه دي ده ناجایز دي. پوه په خبره باندې نو حذف هو جایز نشو. حذف هو جایز ضمیر وروړو وی ضمیر هم نشو وړلای ویل ضمیر بیا د مفرد وروړي یا هو یا به سره وروړي تسنیه وروړي یا هما وروړي. که ضمیر د مفرد دی وروړه هغه هم ناجایز ده او که ضمیر د تسنیه دی وروړه هغه هم ناجایز ده. ٹھیک ده کنه. ضمیر د مفرد ویل ناجایز ده. ضمیر د مفرد ځکه ناجایز ده چې دا به مفعول ثانی جوړیږي د حسبتهما د پره او حسبتهما د پره مفعول اول تسنیه ده. نو مفعول ثانی مطابق د مفعول اول سره نشول. مفعول ثانی مطابق د مفعول اول سره نشول او په افعال قلوب کې مفعول اول مفعول ثانی کې مطابقت ضروری ده. مفعول اول مفعول ثانی کې څه ضروری ده اگر چې د ذکر ضمیر د مرجع مطابق ده اگر چې د ذکر ضمیر د مرجع مطابق ده نو واحد خو نه شول تسنیه ورولو کنه تسنیه هم نشي وړلای معنا ویلې چې د ذکر اگر چې مفعول اول مفعول ثانی کې مطابقت راغله یا هما چې وړو کنه تسنیه ضمیر خو په مرجع او په ضمیر کې مطابقت راغله ځکه چې ضمیر څه شي ده تسنیه ده او مرجع مفرد واحد ده مفرد ده کنه. نو او حالانکه په ضمیر او مرجع کې مطابقت څه ده ضروری ده. پوه شو په کپو نه شو په نو مسوي کی صورت پته شو چی ذکر نو مفعول به ذکر کوي تا پوه شو. اوس به برد داسې شي حسبني وحسبتهما منطلقين الزيدان منطلقنا. پوښ په خبره باندې
عرفي پوه نه شوې مفعول ثاني وایي که ظاهر کړه حسبتهما رجلان دا حسبتهما نه بعد مفعول محذوف و ٹھیک ده کنه جګړه پس کې او په منطلقان کې وا پس کې وا نو منطلقان مفعول اول پر مفعول ثاني جوړ کړل او حسبتهما د پر منطلقه په کومه مفعول ثاني کنه پوش نو غید پر منطلقین راوخله چې منطلقین من راوخ نو تسنیه ده کنه او ضمیر شي ده ام تسنیه ده مفعول اول شي ده ام تسنیه ده نو مفعول اول هم تسنیه شو مفعول ثانی څه شول نو ځکه منطلقین راوخله ښه ورسو به اعتراض ده ابو بیکوک خیر وي وګوره عبارت ته وګوره اوس اما اذا كان الفعلان من افعال القلوب هر چې کچروي د افعال د افعال قلوبنا فلا بد من اظهار المفعول نزوري دي ظاهر اول المفعول كما تقول حسبني وحسبتهما منطلقين الزيدان منطلقا ٹھیک شو کنه وذلك وذا زكا لان حسبني وحسبتهما تنازع في المنطلقين زکه چې حسبني وحسبتهما تنازع وکړه پس کې منطلقان کې وعملت الاول وتعمل کړ چاته وحسبني وظهرت المفعول في الثاني وظاهر ذکر مفعول په دویم فعل کې ٹھیک شو کنه فإن حذفت ویلي کچره حذف کې ته منطلقین وقلت کته منطلقین څه کې حذف کې حسبني وحسبتهما زيدان منطلقا نو يلزم الاقتصار على احد المفعولين نو لازم بشي اقتصار اکتفاء په یو مفعول باندې په افعال قلوب په افعال قلوب کې وهو غیر جائز ودا شي لا ناجائز وين ازمرتا کچرته ضمیر راوړي نو فلا يخلو من ان تضمر مفردا بیا به ضمیر سره راوړي یا به مفرد راوړي تقول حسبني وحسبتهما اياه هو نه اياه دا شي اياه ضمیر راوړي ٹھیک ده کنه نو دې کې د اياه د مفرد دا او د حسبتهما همت شي دا تسنیه دا ٹھیک ده کنه او د اياه کې ضمیر چا درجه ده منطلقان ته نو په ضمیر په مرجع کې مطابقت راغله خو په حسبتو په مفعول اول مفعول ثانی کې مطابقت رونغله نو ناجایز ده وهین اذن لا يكون مفعول ثانی په دا وخت کې بنوي مفعول ثانی مطابقا للمفعول اول دی مفعول اول مطابق او هو هما وچه ده هما ده ٹھیک ده کنه حسبتهما کې هما ٹھیک شول او یا هو کې مطابقت رونغله کنه یا مفرد ده او هما چې دا تسنیه ده او د مطابقت ضروری ده او فی قولک حسبتهما ٹھیک شو کنه ولا يجوز ذلك او نه جائز ده و ان تضمر مثنى کچر زمینه تسنیه وروړي یا هما حسبني وحسبتهما یا هما او الزیدان منطلقا نو په دې صورت کې ما نه صحیح کیږي ویلې ځکه چې تسنیه ضمیر واحد ته مفرد ته راځي شول په ضمیر په مرجع کې مطابقت رونغله په ضمیر په مرجع کې مطابقت رونغله ٹھیک شو کنه نو حسبني وحسبتهما یا هم الزيدان منطلقا وحين اذن يلزم عود الضمير المثنى الى اللفظ المفرد نو په دا وخت کې به لازم شي ضمیر د تسنیه چې عائد شي شته مفرد ته وهو منطلقا چې ده منطلقا ده ودا ناجائز ده الذي وقع فيه التنازع هغه منطلقا چې په کې سوا کې شوی دا تنازع جګړه په کې وکړ شوی دا وهذا اذن لا يجوز دم شي دا نه ده جائز نو اذا لم يجوز الحذف والازمار چې کله حذف او ازمار دواړه نه جائز شو کما عرفت نو وجب الاظهار اوس په دې حسبني او حسبتهما اياهما الزيدان منطلقا په دې باندې اعتراض ده څه ده اعتراض ده چې تو کوم مثال د تنازع په دې ځکه ذکر کړل تو چې د کوم مثال ذکر کړل د تنازع لپاره ٹھیک ده کنه په دې ځکه تنازع ممکن نه ده تو چې کوم مثال ذکر کړل په دغه مثال کې تنازع ممکن نه ده ویلې ځکه چې تنازع لپاره شرط ده چې دواړه فعلا به عمل کولو دی پره یو اسم ظاهر طرف ته متوجي وي تنازع دی پر شرط سره چې دواړه فعلا به
عمل کولو د پرا ایو اسم ظاهر ته متوجی وي پوښ و دغه اسم ظاهر دا به د هر فعل پر معمول جوړېدلی شي دغه اسم ظاهر دا به د هر فعل پر معمول جوړېدلی شي او تو چې کوم مثال مو ته بیان کړل حسبني وحسبتهما اياهما الزيدان منطلقا حسبني وحسبتهما منطلقين الزيدان منطلقا پوښي تو چې کوم مثال مو ته بیان کړ نو پغې کې منطلقا چې کوم دا کنه هغه طرف ته دوړه فعل نه متوجي نه دي هغه طرف ته دوړه فعل نه متوجي نه دي ویلي ځکه چې فعل اول هغه طرف ته متوجه کېدلی شي ځکه چې دغه مفعول اول څه ده مفرد ده نو مفعول ثانی مفرد وګور ده کنه او منطلقاً څه ده مفرد ده منطلقاً څه ده مفرد ده په یو کې خبره باندې نو مفعول اول مفرد شو مفعول ثانی خو فعل ثانی طرف ته متوجه کېدلی نشي ویل زکا اگه مفعول اول هما تسنیه ده مفعول اول چه شه ده هما تسنیه ده پوشی او منطلقاً چه ده مفرد ده نخو دیگه پر مفعول جوړېدل نشي اخو دې پر مفعول جوړېدل نشي نو چې مفعول یې پر جوړېدل نشي نو تو مثال څنګه راځي ترازو ولا پیش کړل پوینه شوي په دا یی کنه چې تو د کوم مثال مو ته پیش کړ کنه حسبني او حسبتهما منطلقين الزيدان منطلقن پوهیږئ دا مثال د تنازع کېدل نشي ویل نشي کېدلای ځکه چې تنازع پر شرط دادا دا ممکن نه ده په دې کې تنازع پر چې دا شرط دادا چې دوړه پهلا دب او اسم طرف ته متوجي وي او د ما بعد کی کوم اسم چوین دا به د دوړو فعل لپاره معمول جوړېدل شي د دوړو فعل لپاره څه جوړېدل شي معمول به جوړېدل شي ٹھیک ده کنه او په دې مثال کې دا خبره نشته ویلین زکه چې حسبني مفعول اول څه ده مفرد ده نو منطلقاً مفرد دغه پر مفعول جوړېدل شي هغه ته متوجي ده چلو خو مفعول ثانی ته سره متوجي نه ده ویلې ته متوجي زکه چې حسبتهما د کې د حسبتهما د فعل ثانی چې ده کنه د کې د مفعول اول تسنیه ده مفعول اول چې ده نو دې په کې مفعول ثانی تسنیه روشي کنه او منطلقاً هڅه ده واحد ده مفرد ده نو دې طرف ته غاړو متوجي نه سره تنازع کې څنګه راولا وینه شو په درځو نه پوښه سی پوښه په جواب دادا چې منطلقاً نه مراد صرف لفظ د منطلقاً نه ده منطلقاً نه مراد صرف لفظ د منطلقاً نه ده بلکې دینه مراد هغه اسم صفت ده چې صفت انطلاق سره متصف وي سره صفت انطلاق سره انطلاق سره ها واده اساس متصف وي صفت انطلاق سره متصف وي بیا برابر خبره انطلاق مته چلنه په معنی باندې ده ٹھیک ده کنه اوس برابر خبره ده چې دا اسم مفرد وي او که تسنیه وي او که جمع وي یعنی چلنے والا تلنکای سړی چلنے والا مرد خوا ایک ہو ٹھیک ده کنه او یا زیاده وي یو وي یا زیات وي نو فعل اول په اعتبار سره منطلقاً څه ده مفرد ده او د فعل ثانی په اعتبار سره منطلقاً څه ده تسنیه ده ٹھیک ده کنه دغه هو جواب چې کله مو فعل ثانی ته مفعول ثانی رو وکړه کنه چې کله فعل ثانی ته مو مفعول ثانی ظاهر اول نو بیا مو تسنیه راوړه ښا سم راوړه متعلقاً په دې مو راوړه تسنیه مو راوړه
ویلین دې لپاره چې د مفعول اول مفعول ثانی په منځ کې څه راشي موافقت راشي پوه نه شو مړه په جواب څه ده جواب دادا چې منطلقاً نه مراد صرف لفظ د منطلقاً مراد نه ده صرف لفظ د منطلقاً ته مراد نه ده بلکې دینه مراد هر ها اسم ده هر ها اسم صفت ده دینه مراد څه شي ده هر ها اسم صفت ده چې کوم اسم صفت په صفت انطلاق سره متصف وي چې کوم اسم صفت په سره متصف وي صفت انطلاق سره متصف وي پوښه اوس برابر خبره ده چې دا صفت دا انطلاق دا مفرد وي یا تثنیه وي یا جمع وي یعنی تلون کې سړی یو وي کدوا وي او کا زیات وي ٹھیک شو کنه پوښه نو د فعل اول په اعتبار سره د منطلقاً مفرد ده خو په لسانی په اعتبار سره دینه مراد بسوي تثنیه بوي پوښین ثانی په اعتبار سره بسوي تثنیه بوي نو دا وجوا چې مبدا د فعل اول په لسانی د پر مفعول روخله نو منطلقین مو در روخله چې چلو ځه په دې قاعده باندې پورا عمل وشي چې مفعول اول مفعول ثانی کې مطابقت ضروری ده ٹھیک ده کنه ورنه منطلقاً ٹھیک ده کنه منطلقنم کتوی کنه دینه صفت انطلاق مراد ده مطلب شتلون کای تل کا یوم کدلی شي دوم کدلی شي دریم کدلی شي پوښی واحد واغه مراد نه چې دا مفرد ده پوه نه شي په جواب باندې پوښیو کنه ها سی ته پوښی